إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه ربنا هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. دا الله رب العالمين احکم الحاکمین د ټولو بادشاهانو بادشاہ د ټولو زبردست و زبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی، هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی، هغه رب العالمین چې د هغې په صفاتو کې یو صفت فعال لما یرید دی، رب العالمین چې څه کوي، څه وخت چې کوي، څرنګه چې کوي، چا سره چې کوي کولی شي د الله رب العالمین نه څوک تپوس او پوښتنه نشي کولی. خو د الله رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود دی چې وهم یسألون، دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي، خوا هغه انبیا دي او که امت دی، خوا هغه باچاهان دي او که رعیه ده، خوا هغه مالدار دي او که غریب دی، هر یو فرد نه به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي. زما محترمو، دا الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې انسان په دنیا کې کم کار کم عمل کوي رب العالمین ته د هغې نه پته نشته دی. نه زما محترمو، بلکې دا د دنیا ماحول دی چې کله انسان کم کار وکړي، کم جرم وکړي، سمدستي د هغې نه منکر کېږي، اعراض او انکار ترې نه کوي. د دې د وجې نه الله رب العالمین زمونږ نه دا تپوس کوي او موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړي دي چې زمونږ کم یو د خولې نه کم الفاظ وځي، که ښه لفظ وځي هغه هم لیکي، که بد لفظ وځي هغه هم لیکي، تر دې پورې چې موږ په دې دنیا کې کم عمل کوو په دې اندامونو باندې، دا اندامونه به سبا د قیامت په ورځ باندې زموږ د اعمالو ګواهي به ورکوي. ځکه الله رب العالمین موږ ته فرمایي چې یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یکسبون. ستاسو دا لاسونه او دا خپې او دا ژبه دا غوږونه دا سترګې دا ټول به د الله رب العالمین مخې ته گواهی ورکوي په هغه اعمالو باندې کوم چې موږ په دې دنیا کې کړي دي. دا انسان خپل اندامونو ته به وایي چې لما شهدتم علینا، اوس خو په جهنم کې ته به سوځېږې، نو تا ولې چې دی نو دا گواهي ورکوله؟ دیو به ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء. موږ ته څه پته ده؟ خو موږ الله رب العالمین ګویا کړو، موږ هغه خبره وکړله چې کوم موږ نه الله رب العالمین تپوس کړی او کوم چې تا په دې دنیا کې کړی و. نو زما محترمو، چې کله الله رب العالمین زمونږ د اندامونو، زمونږ د کارونو، زمونږ د خولې نه د ویستلی شوي د الفاظو حساب و کتاب کوي، نو بیا ولې موږ د الله رب العالمین دین نه اعراض کوو؟ ولې د الله رب العالمین طرف ته نه ځو؟ د الله رب العالمین د عبادت، د الله رب العالمین د بندګۍ نه سستی کوو؟ د الله رب العالمین د کونو کرورونو رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د رب العالمین ذات او صفات، د رب العالمین اسماء او احکام، د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې نه اجتناب سره موږ د الله رب العالمین غضب او د الله رب العالمین د قهر نه بچ کېږو. زما محترمو، الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو، نو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل بیکاره او عبث نه و، بلکې الله رب العالمین چې کوم مقصد دپاره موږ د دنیا کې پیدا کړي یو هغه د الله رب العالمین خلیفه کېدل، د الله رب العالمین نائب کېدل او د الله رب العالمین بندگی په دې دنیا کې عام کول، دا زموږ مقصد و. ځکه آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې الله رب العالمین د ملائکو نه تپوس وکړو چې اتجعل فیها من یفسد، چې زه دې دنیا کې خپل یو خلیفه پیدا کوم، انی جاعل فی الارض خلیفه. ملائکو ورته ویل چې موږ ستا د تقدیس او تحمید دپاره کافي یو، ولې نور مخلوق پیدا کړې؟ الله ورته ویل انی اعلم ما لا تعلمون، ما ته پته ده په هغه کارونو باندې چې زه کوم کوم تاسو ته په هغې باندې پته نشته دی. زمونږ په دې پیدایش کې د رب العالمین حکمتو د الله رب العالمین څه خبره موجود وه، ځکه زمونږ پیدایش په دې دنیا کې وکړلو. او بیا الله رب العالمین
دومره فوقیت دی انسان له په ملایکو باندې ورکو چې دې ملایکو ته وویل چې دې انسان ته سجده وکړه. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تلو سدرة المنتهى پورې ورسره جبرائیل امین لاړو د هغې نه بره جبرائیل امین ورته وویل چې اوس ما وزیر کار نه کوي اوس خپل کار دی ځه. دلته هم علما فرمایي چې د انسان فوقیت دا په ملایکو باندې هم اوچت دی. ګوره الله رب العالمین ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان نه تللی او ملایک د هغې ځای نه مخکې نه شو تللی. موږ له الله رب العالمین دومره فوقیت او چتوالی راکړی دی تر دې پورې چې الله رب العالمین خپله فرمایي چې خلقت بیدی دا انسان ما په خپل لاس پیدا کړی دی او دې کې ما خپله روح اچولی دی پوکی مې کړی دی او روح مې پکې اچولی دی. دومره فضیلت او دومره لویوالی د انسان الله رب العالمین دله ورکړی دی. نن سبا موږ خپل ځان ته وګورو لوی تکبر لویوالی دا موږ کې موجود دی حالانکه الله رب العالمین فرمایي الم یکن نطفة من منی یمنا. انسانه دا تکبر مه کوه دا لویي مه کوه ته ځان ته وګوره ته د پلار په ملا کې څه شی وي یو نطفه وي د ګندو اوبو یو نطفه وي هغې نطفې نه الله رب العالمین ته را پیدا کړلې اوس د دنیا د تر رالی او ته بیا خپله لویي کوې چې زه داسې یم او زه هغسې یم. لکه قارون چې الله رب العالمین هغه له مال او دولت ورکړی چا ته تپوس وکړو چې قارونه دومره لویوالی مه کوه هغه ورته وویل چې انما اوتیته علی علم. دې کې د الله څه کار دی دا خو ما ته زما د دغه د وجې نه ما ته میلاو شوی دی ما کې دومره صلاحیت و ما کې دومره خواله موجود و ما کې دومره دغه موجود و صلاحیت موجود و ځکه الله رب العالمین دا مال راکړی دی. الله څه وایي تکبر د رب العالمین هیڅ کله نه خوښېږي. سمدستي الله رب العالمین متکبر انسان ته سزا ورکوي. الله وایي چې فخسفنا به وبداره الارض موږ راکاږلو په دې ځمکه کې او د هغې هغه لویوالی جاه و جلال هغه تکبر هغه موږ تس نس کړلو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حدیث قدسی دی الله رب العالمین خپله فرمایي چې دا تکبر دا زما صادر دی او څوک چې ما نه زما صادر راکاږي نو زه هغې له جزا ورکوم سمدستي هغه له سزا ورکوم. نو په کار دا دی زما محترمو چې ټولو کې اول موږ د خپل د ځان نه دا تکبر او دا لوی هغه لرې کړو او څه وکړو هر وخت کې الله رب العالمین یاد کو هر وخت کې د الله رب العالمین د سر به سجود شو او خاص کر دا دعا ډېره وایو چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لکه تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفې په ورځ باندې صحابو ته دغه خبره وکړله چې یو دعا داسې ده چې ډېره غوره دعا ده او زما نه مخکې چې کوم پیغمبرانو هغو هم دغه دعا لوستې ده او دا دعا الله رب العالمین ته ډېره محبوبه ده چې لا اله الا انت سبحانك اني لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یونس علیه السلام چې د مئی په خېټه کې الله رب العالمین ته کومه دعا کړې وه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا وګوره لا اله الا انت د کې د الله رب العالمین وحدانیت دی د الله رب العالمین صفت دی د الله رب العالمین د معبودیت خپل د عجز صفت پکې موجود دی ځکه الله ته دا محبوب کلمه ده زما محترمو. دې پسې تاسو وګورئ دعا چې مونږ کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ جومات کې ناست و او یو سړی راغی دعا یې کوله او دا کلمات یې وایي چې اللهم انی اسألک بأنک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا دعا چې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس دا کوم شی غواړي الله رب العالمین به دې انسان له ورکوي. خو چې کله هغه دعا شروع کړله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې دې انسان په دې دعا کې څوک جلدیوالی وکړو ولې ځکه دې دعا سره په ما باندې درود ویلی دی چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. تاسو وګورئ احادیثو کتاب چې څونه ولټوئ
درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا یو درود راغلی چې کوم موږ په مانځه کې وایو چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا نور کلمات صحیح دي زما محترم زه دا نه چې کلمات صحیح نه دي لیکن درود چې کوم په احادیثو کې ثابت دي هغه هم دا یو درود دی بل درود نشته زما محترم د دې د وجه نه علما فرمایي الله رب العالمین په دوو خبرو باندې د انسان عبادت هم قبلي او د انسان دعا هم قبلي هغه دوه خبرې څه شي دي یو اخلاص ته چې د انسان په زړه کې د الله رب العالمین د پاره خبره موجودي چې الله دا دعا غواړم صرف تا نه غواړم ته مې ربي ته مې خالقي ته مې رازقي تا نه علاوه بل رب نشته دی چاله لاړ شم چا نه وغواړم دا اخلاص په خپل زړه کې دا خبره په خپل زړه کې راوستل غواړي دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه موجوده نه وي ځان موږ ستړی کو موږ له الله اجر او ثواب نه راکوي لکه یو مثال زه تاسو ته درکوم موږ چې مونځ وکړو سلام چې وګرځو پیغمبر موږ څه فرمایي چې مانځه نه بعد ابن عباس رضی الله عنه روایت ده وایي پخوا به دا سپیکر نه وي موږ به د رسول الله سلام به څنګه معلوموله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوچت اواز باندې به تکبیر ویل چې الله اکبر وایي په دې تکبیر باندې به موږ ته پته ولګي چې رسول الله سلام وګرځولو نو څه وایي چې سلام وګرځي یو ځل الله اکبر درې ځله استغفار اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام دغه دعا او هغه پس نور دعاګانې دي هغه وستل پکار دي مونږ څه کوو مونږ سلام وګرځو سم د سوایو بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله د سوایو کنه وایو بسم الله مخالفاز دي لا اله الا الله مخالفاز دي خو لیکن دې ځکه مونږ ته پیغمبر څه ویلي دي چې ته الله اکبر او استغفار وایا اللهم انت السلام ومنك السلام وایا ته دې لا اله الا الله والحمد لله وسبحان الله بسم الله الرحمن الرحیم د قران کریم د الف لام نواره تر والناس پورې وایا خو اجر او ثواب نشته ولی متابعت د پیغمبر نشته ده متابعت د پیغمبر په څه کې ده الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ځکه دا خو شیطان د الله سره وعده کړی و څه ویلو چې کله الله رب العالمین ورته وایي چې فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين زتا آدم علیه السلام نه سجده ونه کړه زما طرف نه تر رټلی شوی لعنتي هغه ورته وایي چې انظرني إلى يوم يبعثون یا الله ما له خو لږ مهلت راکړه ما تر قیامت ورځې پورې مې مړ کړه ژوندی مې وساته الله ورته فإنك من المنظرين زه تا له مهلت درکړی شوی دی هغه الله رب العالمین سره دا وعده او دا لوز وکړو لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين يا الله دغه ستا دا بندگان دیو ته به زه دا بد عمل دا خلاف سنت عمل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې نه علاوه بل لاره دا به ورته زه ښایسته د ثواب په نیت باندې پیش کومه ولأغوينهم أجمعين او ټول به ګمراه کومه وګورئ د مانځه نه بعد دعا ته چاته ووایه که نه چې بسم الله الرحمن الرحیم مه وایه لا اله الا الله مه وایه دلته صرف الله اکبر استغفار وایه سمدستي ته ولې بسم الله څه غلط خبره ده لا اله الا الله څه غلطه خبره ده ټیک ده زما محترم صحیح الفاظ دي خو پیغمبر نه دی ویلي چې پیغمبر نه دی ویلي دا عمل زموږ نه قبلیږي موږ د ځان ښه ستړی کړو پیغمبر وایي چې کله جومات ته راشي 2 رکعته تحیت المسجد وکړه د جمعې په ورځ باندې او بیا چې الله رب العالمین څومره عبادت ستا په نصیب کې لیکلی هغه وکړه د دې نه ما سوا چې کله جومات ته راننوځو 2 رکعته نفل وکړو د الله بندګي شروع کړو عبادت تلاوت ذکر اذکار مونږ څه کوو مونږ چې جومات ته راننوځو د هغه ځای نه نیت کړی وي 10 رکعته به کومه 500 به کومه 200 به کوم 100 به کوم 50 به کوم دا لګیا یو ښکته کېږو پورته کېږو ښکته کېږو پورته کېږو زما محترمو دا کوم ځای نه ثابت دي دا چا ویلي دي
ځکه په اعمالو کې دا خبره لازمه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چې کله د رسول الله په طریقه باندې نه وي هغه عمل زموږ هیڅ کله قابل قبول نه دی. ولې شیطان موږ سره الله تړلی دی، هغه له مهلت ورکړی دی، هغه خپل مهلت نه لري. دا الله سره دا وعده هم کړی چې ثم لآتینهم من بین ایدیهم، مخې نه به وله راځم، وعن ایمانهم د ښي طرف نه، وعن شمائلهم د ګس طرف نه، ومن فوقهم د بله طرف نه به وله راځم، ولا تجدو اکثرهم شاکرین. ای الله ته به خپل دا بندګانان به هېڅوک به هم چې کوم دی ډېر شکرګزاره مونده نه کړي. الله څه وفرمایل؟ الا عبادک منهم المخلصین. شیطان دا خبره یاد وساته، ته هم خپل کار کوه خو زه به هم خپل کار کوم. زما نیکوکار بندګان هغه به ستا د دې چل ول نه ستا د دې وسوسو نه به بچ وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د دې شیطان نه د بچ کېدو د هغې د وسوسو نه د ختمېدو ډېرې لارې او ډېر دعاګانې ښودلې. دا وکړئ الله رب العالمین به د شیطان د دې وسوسو نه مونږ څه کړي؟ بچ کړي. راځو دې خبرې ته چې مونږ دا کوم مونځ کوو، ایا دا زمونږ دا مونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه دی او که نه دی؟ دا یو عبادت مونږ ته اوس پاتې دی. نور زمونږ معاملات، زمونږ د زندګۍ طریقه دا ټول چې کوم دی ګډوډ دی. صرف دا یو مونځ مونږ ته پاتې، هغه مونځ هم مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه کوو. زما محترم صرف راشو مونځ وکړو ځان خلاص کړو، په الله رب العالمین باندې خپله فریضه واچو چې الله تا په ما باندې دا ذمواري اچولې وه، ما دا خپله ذمواري ختمه کړه، اوس یې ته قبلې قبولې کوې که نه قبلې نو ستا مرضي ده. نه، په دې باندې زموږ خلاصې نشته زما محترم. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان مانځه ته راځي چې د کور نه راوځي، لکه ما مخکې زه چې دلته راغلی وم تاسو ته ما هغه اعمال ښودلي وو چې هغه اعمالو باندې الله رب العالمین د حج او د عمرې عمره ثواب ورکوي. په هغې کې یو عمل دا هم و چې انسان په کور کې اودس وکړي او د دې نیت باندې راوځي، هیڅ یو کار یې نه وي، صرف په دې نیت راوځي چې زه چېرته ځم؟ جومات ته ځم او د الله عبادت کوم. او الله رب العالمین پیغمبر فرمایي چې یو قدم چې اوچتې الله یو نیکي اوچتوي او یو ګناه یې معاف کېږي، او د حج او د عمرې عمره ثواب الله وله ورکوي. او چې جومات ته راشي او اودس وکړي ثواب اجر شته، خو د هغې عمره ثواب ورته نشته، نه میلاوېږي. دویم چې جومات ته راشو، جومات ته په راننوتو باندې دعا ووایو، ښې خپله دننه کړو، دلته راشو 2 رکعاته تحیت المسجد وکړو، که ټایم وي مانځه ته عبادت وکړو، تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو، او بیا چې مانځه ته ودرېږو زما محترمو دا خپې میلاوول مونږ نن سبا څه کوو؟ مونږ دا ګوتې میلاوو زما محترمو، دې ګوتې میلاولو سره صف سیده کېږي نه. تاسو وګورئ بعضې خلک د هغې خپې اوږدې وي، د بعضې خلکو خپې لنډې وي، دا خپه چې دی دا ګډوډ شي، مخکې وروستو شي. مونږ ته پیغمبر څه فرمایي چې کله مو صف میلاوئ نو دا پوندې یو بل سره میلاوئ، دا پوندې چې میلاوې کړي دې سره صف سیده کېږي، دې سره دا اوږه هم میلاوېږي. دې باندې تاسو ټرای وکړئ نو انشاءالله زموږ دا صف به څه شي برابر شي. بیا چې مونږ الله اکبر وکړو، دا بعضې خلک وایي امام پسې سورت فاتحه ویل، دا نشته دی. امام چې سورت فاتحه وایي دا ستا هم سورت فاتحه ګرځي، نه زما محترمو. مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث قدسی دی چې الله رب العالمین فرمایي چې ما دا سورت فاتحه زه خپل او د خپل د بنده په منځ کې نیم نیم تقسیم کړی دی. وایي کله چې انسان الحمدلله رب العالمین وایي نو الله فرمایي چې زما بنده زما حمد بیان کړو. چې الرحمن الرحیم وایي الله رب العالمین فرمایي چې زما بنده زما ثنا وویله. او چې کله مالک یوم الدین وایي الله فرمایي چې د زما چې کوم تجدید زما لویوالی بیان کړو. ایاک نعبد و ایاک نستعین وایي الله وایي دا زما او زما د بنده ترمنځ دی. او چې کله انسان دا وایي چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، الله وایي چې دا زما او زما بنده او زما بنده چې ما نه څه غواړي عقل شی زه وله ورکوم.
او که چېرته موږ اوس دا خبره وکړو چې د امام پسې سورت فاتحه ویل نشته دی د دې لوی نعمت نه د دې د الله رب العالمین د دې جواب نه موږ محروم شو بل زموږ ته پیغمبر فرمایي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الإمام خلف الإمام دا خلف الإمام لفظ دلته موجود دی او چې کله د دین هم موږ محروم شو د پیغمبر د تابعدارۍ نه تاسو ما مخکې ویلې د اعمال د قبلېدو دپاره د پیغمبر تابعداري دا شرط دی دلته موږ د پیغمبر د تابعدارۍ نه څه شو محروم شو مونځ زموږ کېږي نه ځکه پیغمبر فرمایي چې مونځ نه کېږي چا چې سورت فاتحه نه ویلي زموږ مولیان موږ ته څه وایي هغه دا وایي چې مړه خپې که د مولیاو نه کړلې ولې و حدیث کې راځي تاسو وګورئ دغه مولیان دي دا نن د سوشل میډیا زمانه ده خپل ځان مشهوري او خلکو ته دین دا نیمګړی رسوي وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان مونږ څه وایو مونږ دا وایو چې کله دا خپې میلاو نه کړي شیطان منځ کې ودرېږي ولې پیغمبر وایي چې کله اذان وشي پیغمبر وتښتي کله چې اقامت وشي وایي بیا شیطان چې دی وتښتي وایي دا شیطان تا په جیب کې راوړی دی چې دا تاسو دلته ودرېږي نو ګوره حدیث نیم بیانوي څه دپاره خپل هغه خبرې پوره کولو دپاره خپل ځان مشهورولو دپاره او د حدیث نوره ټوټه هغه نه بیانوي هغې کې څه وایي پیغمبر فرمایي چې کله دا انسان ودرېږي مانځه ته دا شیطان د اقامت نه وروسته بیا راشي او دې انسان ته وسوسې اچوي دا انسان په خیالونو کې ډوبوي دا کار دی دا کار دی دا کار دی پلانې دکان دې داسې شو پلانې ځای کې داسې وشو دا سوچونه کوي حدیث کې دا الفاظ دي وایي دې سړي ته دا پته نه لګي چې ما 3 رکعاته وکړو که ما 4 وکړو که ما 5 وکړو دا تپوس دا پته ورته نه لګي دا ورته پته نه لګي چې ما 2 رکعاته نه بعد قاعده وکړله او که ونه کړله دا وایي دې انسان ته پته نه لګي او دا مولیان موږ ته څه وایي تا دا شیطان ځان سره په جیب کې راوستی دی موږ ته صرف دومره خبره بیانوي چې کوم کې د هغې فایده وي او چې کوم کې زمونږه فایده هغه موږ ته نه بیانوي نو چې کله هم کوم مولا خبره اورو زه دا نه یم چې مولیانو خبره ما اورئ واورئ خو د هغې نه وروستو د هغې خبرې لږ تحقیق کوئ چې یاره دې مولا دا خبره موږ ته صحیح وکړله او که نه ده کړې بیا زما محترمو چې کله موږ نیت تړو بیا رکوع ته چې ځو نو رکوع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا ګونډه نیسو نو دا لاس به داسې خورو په دې خورولو سره به دا ګونډه نیسو موږ ګوره چې ودرېږو صرف دا ځای پکې کېدو کله کله زموږ دا لاس داسې هم خویږي پیغمبر موږ ته فرمایي چې دا لاس دې ګونډه باندې داسې مضبوط کېده وایي چې دا لاس تاسو نه خویږي دا لاس موږ سیده کېدو لاس سیده کړو دې سره زموږ د املا هم سیده کېږي او چې کله موږ دا لاس هم داسې کېدو دا لاس هم کوږ شي هلته ملا هم کږه شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان دی 50 کاله 80 کاله مونځ وکړي او الله رب العالمین د هغې دا مونځ قبول نه کړي ولې وایي ده چې کوم دی نه رکوع سمه کړې وي نه یې سجده سمه کړې وي هسې یو څو ټونګې والي وي او ځان اخلاص کړی وي وایي سبا چې الله رب العالمین حضور ته حاضر شي چې الله فرمایي چې عبادت الله ما خو 40 کاله کړی الله وایي چې تا نه رکوع سمه کړې وه نه دې سجده سمه کړې وه بیا چې کله موږ سجدې ته ځو موږ څه کوو زما محترمو دا لاسونه په دې ګونډه باندې کېدو دا ګونډه داسې راماته کړو دا طریقه صحیح نه ده ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلا یبرک کما یبرک البعیر سجدې ته داسې مخ کته کېږه لکه څنګه چې اوښ کته کېږي تاسو اوښ ته وګورئ اوښ چې کله کینی نو اول دا خپې ماتئ که نه ماتئ دغه شانتې وایي مخ کته کېږي لکه څنګه چې دا اوښ په خپې ماتئ بلکې څه اول دا لاسونه ورښکته کړه بیا هغې نه وروسته دا خپې ور ماتې کړه مونږ ته علما څه وایي نه که نه د انسان دا خپې دا وروسته وي او د اوښ دا خپې هم وروسته وي ته چې کله مخکې لاسونه کړي دا نه دلته پیغمبر مونږ ته دا نه دی ویلي چې د اوښ د خپو په شانتې خپې مه ماتوه بلکې هغې وایي چې فلا یبرک هغه شان طریقه مه کوه لکه څنګه چې اوښ کوي صفت مونږ ته بیان کړی دی لاسونه یې نه دي بیان کړي وړه خبره ده زما محترمو صرف د پوهې مسله ده چې انسان په دې باندې پوه شي
نو اله دا طریقه خپلولی شي ذهن کلاو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه او دا خپل کې نو اله ورته دا طریقې یادېږي او کنه دې مولیانو غوندې لکه څنګه چې موږ دا رفع الیدین کوو پرون مې د یو مولا دغه اورېدو وایي ګوره کنه وایي تاسو وایئ چې رفع الیدین لاسونه مه اوچتوئ وایي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم حدیث دی کتاب الصلات دی فلان دی فلان دی دغه حوالې م ورکوي خو هغه حواله څه ورکوي غلط ورکوي زمونږ غوندې امیان خلک په دې باندې چېرته پوهېږي هغه حواله د څه ورکوي دا د تشهد ورکوي چې پخوا به خلک به چې جومات ته راننوتلو پیغمبر په تشهد ناستو هغو به چې سلام وکړو نو دیو به دا سلام باندې به داسې لاسونه اوچتول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه تاسو ته ګورم ځکه د هغه معجزه وه شاته به خلکو ته کتل تاسو ولې وایئ چې دا لاسونه اوچتوئ داسې اوچتوئ لکه دا اس بچی نه دا چې نوی نوی پیدا شي ډېر تیزۍ سره دا لکۍ اوچتوي او راوچتوي او کله داسې وهي او کله داسې کوي وایي د اس د لکو په شان دا لاسونه ولې اوچتوئ وایي وګوره هغه مولیان څه وایي مړاوی رفع الیدین نشته پیغمبر منع کړی دی وایي تاسو ولې په شان د اس د بچو د لکو غوندې دا لاسونه اوچتوئ او راښکته کوئ لیکن دا حدیث په کوم ځای کې امام بخاري امام مسلم راوړی دی دا د تشهد په باب کې راوړی دی تاسو د امام صحیح مسلم او صحیح بخاري ولټوئ د رفع الیدین په باب کې دا حدیث نشته دی دا مولیان موږ څه وایي ګوره که نه نشته دی وګوره مسلم کې دی او کتاب الصلات کې دی او دا کې دی او هغه کې دی زما غوندې امین په څه باندې پوهېږي او چې ګوره ملا دی که نه وګوره خلک ورته ناست دي که نه وګوره پلاني ځای نه فارغه دی که نه وګوره پټګۍ والی دی ته ساده سړی مونږ ته لګیا یې او دا ملا چې کوم دی نو دا ملا تا ته خبره کوي خو غلط حواله درکوي دا ملا تا ته مسله بیانوي خو د پیغمبر د خبرې نه ما سوا خبره تا ته کوي زما محترم الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین زمونږ د عبادت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وګرځوي او د هغې د طریقې په پویه باندې مونږ روان کړي که چېرته مونږ د هغې په طریقې باندې روان نه شو او دا طریقه مونږ خپل نه کړه په دې باندې مونږ پوهه نه شو دا زمونږ د عبادتونه ټول زما محترم برباد دي ځکه الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي چې انسانه ته به داسې عبادتونه راوړې دومره اطاعت او تابعداري به د الله راوړې خو الله به ته وایي چې هباء منصوره هر څه مې لکه د په لاس باندې سړی هغه خاوره کېږي او پوکې ونه ورکړي هغه پوکي سره دا خاوره ټوله والوځي که نه دغه شانتې الله رب العالمین به زمونږ د عبادتونه ټول څه کې والوځي چې ځه دا زما د پیغمبر په طریقه نه دا چې ما تا ته کوم قرآن رالیږلی او کوم احادیث مې تا ته درلیږلی او کوم پیغمبر مې چې تا ته درلیږلی و د هغې په طریقه باندې نه زه ما نه دی قبول کړي بیا مونږ الله ته څه ویلی شو اسم نه شو ویلی الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زمونږ عبادتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وګرځوي او الله رب العالمین دې د حق او د دین د پوهې تجسس او د پوهې دغه زمونږ زړونو کې واچوي چې مونږ د حق او د علم تلاش وګرځېږو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خپل عبادت او خپل بندګي واچو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. زما محترمو ما چې کوم یو آیات ستاسو په حضور کې لوستو الله رب العالمین فرمایي قد افلح المؤمنون کامیاب دی مؤمن. اوس مؤمن څوک دی؟ خپل ګریوانونو کې سوچ وکړو چې آیا موږ په دې مؤمنانو په صفت کې راځو که نه؟ کوم چې الله وایي چې کامیاب دي څوک دي؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. په خپل منځ کې خشوع کې خشوع علما فرمایي څنګه انسان په زړه کې راځي؟ د انسان په زړه کې داسې راځي چې دا په نیت کې او په زړه کې دا خبره راولي چې زه کوم خالق او کوم مالک ته ولاړ یم، دا رب العالمین ډېر لوی خالق دی، دا هغه ذات دی چې اسمانونه پیدا کړي، دا هغه ذات دی چې مال رزق راکړي، دا هغه ذات دی چې شپه او ورځ یخني او ګرمي، په ګرمۍ کې ورځ اوږده شپه لنډه، په یخنۍ کې شپه اوږده ورځ لنډه، دا را پیدا کوي، مال رزق راکوي. وایي هله به د ده په زړه کې خشوع راځي. لکه تاسو وګورئ مونږ چې کله کم مشر خواله ورځو نو ډېر په احترام ولاړې، ولې؟ هلکه مشر دی، هلکه خیال یې کوه، هلکه داسې خبرو د خولې نه ونه باسي چې هغه خفه شي او چې مونږ د الله رب العالمین مخې ته ودرېږو. نو هله به مونږ د مؤمنانو په صفت کې راځو. دویم والذین هم عن اللغو معرضون. هغه خلک دي چې د بدو خبرو نه، اخوا دېخوا خبرو نه، کنځلو نه، تاویل ماویلو نه، تا پسې خبرې ما پسې خبرو نه معرضون، اعراض کوونکي، ځان سیټه کوونکي دي. څوک چې کوم مجلس کې ناست دي اخوا دېخوا خبرې کوي او ته پوه شي چې یاره دا زما د ښېګړې خبره نه ده، دې کې زما څه کار نشته، سمدستي د هغې نه پاڅېږه. نو ته د مؤمن په صفت کې راغلی. او بل والذین هم لفروجهم حافظون، د خپلو فرجونو حفاظت کوونکي. ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مال د دوه خبرو ضمانت راکړئ زه به تاسو د جنت ضمانت درکړم. یو خپل د دې شرمګاه د حفاظت ضمانت راکړئ او بل د دې ژبې د حفاظت ضمانت راکړئ. ځکه د دې ژبې په باره کې سهار وختي دا اندامونه دې ژبې ته وایي که چېرته ته سمه شوې نو موږ هم سم یو، که چېرته ته کږه وې نو موږ هم څه یو کاږه واږه یو. دا ټوله خبره د کوم ځای نه شروع کېږي زما محترمو؟ د دې ژبې نه شروع کېږي. الله رب العالمین دعا ده چې رب العالمین دې مونږ کې خشوع واچوي، الله رب العالمین دې مونږ کې د مؤمنانو صفت واچوي، او الله رب العالمین دې زمونږ دا ژبه دا صحیح طریقې باندې استعمال کړي او مونږ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري واچوي چې زمونږ دا اعمال زمونږ دا عبادتونه دا الله رب العالمین خپل دربار کې قبول کړي. او زما محترمو کوم عمل چې مونږ کوو د هغې عمل نه وروستو دا خبره ضرور کوو خپل ځان سره، دا دعا ضرور وکړو چې الله دا مات ګډ عمل دی، ای الله زما دومره توفیق دی زه دومره کولی شم د دې نه زیات نشم کولی، ته دا عمل زما نه قبول کړه. د قبولیت سوال هر وخت کې کول پکار دی زما محترمو. ځکه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دیو چې کله کعبه جوړه کړله دا یې ونه ویل چې مونږ خو لوی کار وکړو د الله رب العالمین کور هم جوړ کړو بس مونږ خو جنتیان شو مونږ دا نه څه وایي ربنا تقبل منا، ای الله دا ستا کور هم جوړ کړو دا کمزورې عمل مونږ وکړو خو څه وکړه تقبل منا دا زمونږ نه قبول کړه. که سبا مونږ ستا خواله راشو ته مونږ ته وایې چې دا فلانیه دا ستا دا عمل ما نه دی قبول کړی، مونږ څه ویلی شو الله چې ولې مونږ الله ته داسې ویلی شو؟ هېڅکله داسې نه شو ویلی. پکار دا دی چې کوم عمل مونږ کوو، کومه نیکي مونږ کوو، کومه خبره چې مونږ کوو او بل کم مولا خبره چې اورو اورېدل د ټولو مولیانو خبره پکار دی، خو د هغې خبره باندې بیا لږ شان تحقیق او تفتیش پکار دی چې دا خبره مونږ ته د صحیح وکړه او که صحیح نه ده کړې. الله رب العالمین نه دعا ده الله دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زمونږ اعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خودلې شوي د عمل مطابق وګرځوي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر کې نږدې ودرېږئ.